وبرکاته. مولانا صاحب اوس تاسو خپل تعارف را سره وکړئ او بیا چې کوم دی نو په کومه سلسله کې چې تاسو راوړي نو هغه باندې درناوی تاسو. زما نوم فرقان رحماني دی او د تحصیل ثمربار تنظیم تحفظ مدارس جنرال سیکرټري ما او د دې ویلج کونسل صدر کې امیر ما جی وای. زمونږ الحمدلله دا 2 ورځې مسلسل تیرې 2 ورځې مسلسل په معیار پورت او بیا معیار بازار کې د شیخ ادریس صاحب د قاتلانو د گرفتاری لپاره مسلسل هغه احتجاجونه وکړل. الحمدلله دا غي فائدہ دا و چې وزیر اعلی خپل باندې پرونه تراغله و چې زما خپل اخیری هدف پورې دغه قاتلانو گرفتاری لپاره کوشش کوم او نن په پوره ملک کې د قیادت د طرفه دا حکم و چې پوره ملک احتجاجي مظاهره وکړي. په هغه سلسله کې نن په پوره ضلع کې احتجاجونه و. موږ هم په صدر کې احتجاج وکړو چې 2 ورځې په معیار یې کړو. موږ چې دا یو ورځ دلته صدر کې وکړو بیا به د جلوس په شکل کې معیار وکړو. الحمدلله ډېره ښایسته مظاهره وه او احتجاج ډېر بھرپور و. عوام پکې راغلي وو، علما پکې راغلي دي، ټول د شیخ ادریس صاحب شاګردان دلته موجود دي او انشاءالله امید دی چې زموږ پیغام به مشرانو ته رسېدلی شي. دغه مقصد و فرض کړه دا هر وخت چې د معلم وجلې کېږي او بیا بدلو ورځې نارې چغې ویل کېږي او بیا مسله ختمېږي. زموږ مقصد خو دا دی چې هر دا قاتلان گرفتار کړلی شي او دغه پانسي کړلی شي او کوم ځای کې شیخ ادریس صاحب شهید شوی دی نو په هغه ځای کې دغه پانسي کړلی شي. نو ظاهره خبره چې دا قاتلان گرفتار کړي نو دا کوم د شهادتونو هغه سلسله چې دا هغه به دلته ختم شي او یوازې دغه نه چې یاره شیخ صاحب شهید شو چې موږ راوتي نه، دا راوتل صرف د هغې د شهادت په وجه دي. د هغې شهادت هم د شاته چې څومره علما او عوام شهیدان شوي دي نو د هغې د ټولو دپاره دا خلک راودرې او په خپله خاوره باندې هغه د تیرا دی، باجوړ دی، وزیرستان دی، په پوره خیبر پښتونخوا ده، پاکستان دی، په کوم ځای کې چې دغه امن خرابېدل دي او بدامني ده نو د هغې د سرتباب لپاره دا ټول خلک راوتي دي او دلته احتجاج کوي چې په دې خاوره کې موږ امن غواړو او دلته موږ ته حفاظت راکړي.